الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قابل قدر او د دې جلسې ډېر ګران مهمان خصوصي د ډېر لرې نه راغلی زمونږ د شړې پړې علاقې ته مبلغ اسلام حضرت مولانا مفتی یار محمد صاحب دامت برکاتهم العالیہ امیر تبلیغی مرکز 400 دا موږ د دوی انتهایی شکریا ادا کوو چې دومره لرې نه زموږ د شړې پړې علاقې ته راشي. دلته ناست زموږ یو بل قابل قدر ستاسو د دې حلقې سابقه امیدوار نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع مومن حضرت مولانا گلاب نور صاحب دلته ناست د دې علاقې ډېر معزز علماء کرام د دې علاقې ډېر درانه او غیرتمندو مسلمانان د دې مدرسې منتظمین اساتذه کرام عزتمندو زمون مهمان خصوصی تشریف فرما دے. انشاءاللہ دوی به مفصل خطاب کوي. د دوی خطاب به ډېر په خوند سره اورو. ډېر خوندور خطاب وي دوی. زه ډېر وخت هم نه علم چونکې وخت هم رانږدې کېږي. یو څو دوه درې مختصر خبرې به کوم. عزتمندو دا مجلس دا د دستاربندۍ مجلس دی. عام طور باندې د مدرسو دا معمول دی چې کله د کال دا ورځې راشي د رمضان نه وړاندې نو د قرآن په مناسبت سره د علم په مناسبت سره داسې تقریبونه هغه کېږي. او عام طور باندې علما په دې مجالسو کې د قرآن او د علم په فضیلت باندې د مدرسې او د عالم په کردار باندې د مدرسو په اهمیت باندې خبره کوي. عزتمندو دی مجلس کې دغه ماشومان چې ستاسو وړاندې دي دی ماشومانو چا به په ناظره ختم کړی چا به په حفظ باندې ختم کړی. نو د ټول ناول خو زه د هغوی والدینو ته د هغوی رشته دارانو ته خپل خپلوانو ته بلکې د علاقې ټول مسلمانانو ته مبارکباد پیش کوم. ځکه زما عزتمندو دا معمولی خبره نه ده. دا یو لوی د سعادت خبره ده. الله تعالی دوی ته نصیب کړو دوی والدینو ته الله تعالی نصیب کړو. تاسو و حدیث اورید علماو نه د الله عظیم الشان کتاب الله تعالی دوی ته په سینه کې محفوظ کو. څنګه چې الله رب العزت لوی دی دغه شان دغه عظیم الشان کتاب لوی دی. او بیا چې دغه کتاب نسبت او تعلق د چا سره قائم شي نو هغه هم ډېر لوی خلق دی. دغه ماشومان چې دوی قرآن په سینه کې ورته ځای ورکړی دی دام ډېر لوی خلق شلو. ځکه نبی رسول الله فرمایي: خیرکم من تعلم القرآن وعلم. بهترین خلق په تاسو کې هغه خلق دی چې هغه د قرآن زده کړي او بیا نور خلکو ته وښيي. بل حدیث کې راځي: اشراف امتي حملة القرآن. زما د امت وی آی پي او معزز خلق د هغه خلق دي چې هغه حاملین د قرآن دی. قرآن چې کوم دی هغه زده کړي. نو دا خو ښکاره خبره ده. زما عزتمندو زه د مدرسې په اهمیت باندې او په کردار باندې یو دوه مختصر خبرې کوم. عزتمندو مدرسه موږ او تاسو که تاریخ وګورو نو د مدرسې تاریخ ډېر لرې نه روان دی. د نبی اسلام د زمانې نه روان دی تر اوسه پورې. او بیا موږ که تاسو وګورو تاریخ کې کوم ځای کې کوم علاقه کې په کوم وخت کې چې مدرسه آباده ده نو یو معاشره یو دینداره معاشره جوړه شوې ده. او کله چې مدرسه په کوم ځای کې په کومه علاقه کې مدرسه ختمه شوې ده نو الته معاشره بی دینی طرف ته تللی ده.
ځکه زما عزتمندو د معاشرې په آبادولو کې یو معاشره دینداره جوړولو کې د مدرسې ډېر غټ کردار دی. ځکه معاشره چې آباد دی دا په علماو باندې مفتیانو باندې آباد دی، په نیکانو خلکو باندې آباد دی، او دا خلک چې کوم دی دا مدرسه پیدا کوي. نو چې مدرسه آباد وي، علما موجود وي، نیکان خلک موجود وي، مفتیان موجود وي، شیخان موجود وي، حافظان موجود وي، نو معاشره چې کوم دی آباد وي. که مدرسه ختمي دا خلک نه چې دا خلک نه، نو مدرسه بخپله معاشره بخپله بې دیني طرف ته چې کوم دی غځي. وختي ګلاب نور مولوي صاحب یو خبره وکړله، تقي عثماني صاحب د هغه د کتاب یو حواله ذکر کړله. خو زه خپله د استاد محترم زمونږ یو استاد شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه نور الله مرقده، هغوی اوس وفات شوي دي. په 2008 کې چې کله موږ د دارالعلوم حقانیه کې زمونږ دور حدیثو، هغوی په کلاس کې موږ ته برای راست چې کوم دغه دا خبره کوله. اوس هغوی وفات دي، الله تعالی د قبر د نوراتو نه ډک کړي. ډېر لوی عالم، ډېر لوی شیخ، او تقریبا چې دا کوم علما دلته ناست دي د ټولو استادو، هغوی موږ ته کلاس کې خبره کوله. نو په دې باندې خبره کوله چې یاره کله مدرسه آباد وي نو معاشره دینداري، او چې مدرسه د مین نه لاړه شي معاشره بې دینۍ طرف ته ځي. نو هغوی خبره کوله وي بخارا او سمرقند بغداد دغه علاقې چې کومې وي، عراق، دا د علم مراکزو. داسې وخت تاریخ چې ته وګورې نو په تاریخ کې به تا ته دا واضح شي چې دا څه وخت داسې وو چې دا د علم مراکزو، لوی لوی مشایخ دلته وو، لوی لوی عالمانو، لوی لوی شیخان او امامان چې کوم دی هغه موجود وو هلته. یا خو داسې وخت وو چې هلته یو معاشره دینداره معاشره وه، او یا داسې وخت رالی چې هلته اوس یو عالم نه پیدا کېږي، یو مفتي نه پیدا کېږي، یو مؤذن نه پیدا کېږي، یو داسې امام نه پیدا کېږي چې هغه په شرع باندې برابري. د هغوی خبره کوله چې زه حج له تلم. اوس دا علم ما ته نشته چې حج له هغوی په کوم سن کې تلو، خو دا خبره موږ ته 2008 کې کوله. نو هغه وخت کې اکثر سفر به چې کوم دی هغه داسې افغانستان ته به خلک تلل، بیا به داسې ایران ته لاړل، عراق ته به لاړل، مزه مزه باندې به تلل، اخره کې به چې کوم دی سعودي عرب ته لاړل. نو زه تلم حج ته یو قافله کې زه وم، او موږ لاړو افغانستان ته، بیا لاړو ایران ته، اخره کې لاړو عراق ته. نو په عراق باندې زمونږ سټې وه، یو هوټل کې زمونږ شپه وه، دمه وه. سهار به چې کوم دی هغه بیا واپس تللو سعودي عرب ته داسې په ګاډو کې. نو مازدیګر وي موږ هلته ورسېدو هغه هوټل ته. خو لوی سفر نو خامخا شپه به راتله، دمه به وه. نو ما سره خو نور خلک وو، هغوی امیان وو. نو هغوی ته مې وویل چې راځئ بغداد کې زمونږ شپه وه. هغوی ته مې وویل چې یاره دا خو ډېر د لوی علم مرکز پاتې شوی دی، راځئ چې لاړ شو، دلته لوی لوی مدارس دي، زیارتونه به وکړو، دلته چې کوم دی هغه قبرونه دي د لوی لوی خلکو. نو موږ روان شولو، داسې یو مدرسه وه لویه بغداد کې، جامع امام ابو حنیفه د امام صاحب په نوم باندې. ما هغوی ته ویل چې راځئ اول دلته لاړ شو. چې لاړو وي هلته نو ډېر جومات خو یو ډېر غټ جومات و، خو یو اذانه ټیم شو، یو مؤذن رالی، او مؤذن داسې و اذان یې ډېر ښایسته وویلې، خو ګیرې نه وه، پینټ شرټ کې و، کلین شوي کړی و، سرتور سر و. زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره دا څه صورت حال دی. وایي بیا هم جمع ته انتظار وکړو چې یاره اوس خو به یو لوی شیخ راځي، به موږ ته جمع کوي. وایي چې کوم امام رالی وي هغه هم په دغه حالت کې و. وایي نور هم ډېر زیات خفه شوم. وایي بیا راووتلو، داسې څه زیارتونه و هغه هم کول. بازار ته چې راووتلو نو بازار کې څه ماشومان و، چونکې هغه ماحول داسې و چې هلته د چا ګیره نه وه، او موږ چې کوم 3-4 کسانو زمونږ وایي ګیرې وي، غټې غټې ګیرې وي. وایي بازار کې روان هغه ماشومانو موږ سې کړلو. نو ماشومان موږ پسې راپسې شولو، خو عربۍ زبان ویلې، او شیخ صاحب خو ډېره فصیحه عربي وایي، هغه 14 کاله مدینه کې تېر کړي وو. نو عربي خو هغه له ډېره ښایسته ورتلله. دا نور چې کوم کسانو د امیانو وي دوی له عربي نه ورتله. نو هغه ماشومانو موږ پسې خاندل او موږ پسې ډرامې کولې، خپل منځ کې یو بل ته وایي نعوذ بالله، وایي تاسو دوی ته وګورئ، وایي داسې ګیرې دي لکه د کمیټۍ جاروګانې، نعوذ بالله. وایي ما خو دا خبره محسوس کړله، خو دې کسانو ما نه تپوس وکړو چې دا څه وایي. ما ورته وویل چې خبره مې ترې پټه کړله، ځکه زه خفه شوم، دوی به هم خفه شي په دې خبره باندې. نو هغوی وایي چې کله موږ پاکستان ته رالو، نو پاکستان کې به ما یو کتاب د ګیرې په اهمیت باندې ولیکو، مکانة اللحیه فی الاسلام
دا عربی کې نوم د اسلام میں داڑھی کا مقام اوس هم ملاویږي مکتبو کې کتاب د شیخ صاحب کتاب په ګیره باندې لیکلی دی ځکه یو ماته د ګیره اهمیت هغه معلوم شو په هغه ځای کې نو شیخ صاحب خبره کوله چې یا خو داسې وخت چې بغداد کې دا د علم مرکز لوی لوی مشایخ و امامان موجود و عالمان موجود و مفتیان موجود و جماعتونه آباد و مدرسې آباد وي نو یا داسې وخت یو معاشره و دینداره معاشره و ګیرې وي په مخ باندې پټکي نو یا خو داسې حالت و یا داسې حالت ته خبره راورسېدله چې د ټول نه غټ جماعت د ټول نه غټه مدرسه په هغې کې داسې مؤذن نه پیدا کېږي چې هغه په مخ باندې ګیرې په سنتو برابري داسې امام نه پیدا کېږي چې هغه په مخ باندې ګیرې په سنتو باندې برابري د هغوی خبره کوله ویل دا ولې دا فرق رالی دا فرق دې وجې نه رالی چې کله هلته مشایخو معاشره دینداره وه هغه وخت کې مدرسې آبادې وي مدرسې آباد نو علما هم پیدا کېدل مشایخ هم پیدا کېدل لوی لوی شیخان پیدا کېدل مؤذنین په سنتو برابر پیدا کېدل امامان په سنتو برابر پیدا کېدل نو چې کله هغه مدرسې بندې شولې هغه څه ختم شو امامان هم ختم شو عالمان هم ختم شو مدرسې ولې بندې شوې مدرسې داسې بندې شوې چې د هغه وخت حکومت پکې مداخلت وکړو لکه نن چې زمونږ حکومت لګی دی مداخلت کوي وي دا مدرسې موږ ته څه کوي هغه حواله کوي او موږ به داسې کوو دوی ته فنډونه ورکوو دوی له به چې کوم دی بجټ کې پیسې حصه ږدو دا ټولې چې خبرې دي دا د علماو د تحویل نه علي خپل تحویل ته راولي او بیا به کال دوه چې تېرېدل نو ستا مدرسې به چې کوم دی هغه کنډر هغه پرتې وي لکه څنګه چې په عراق بغداد کې چې کوم دی هغه کنډر هغه پرتې وي نو زما عزتمندو عرض مې دا و چې مدرسه دا یو اهمیت لري دا یو تاریخي حیثیت چې کوم دی هغه لري نن به د زه ویم پاکستان کې الحمدلله پاکستان کې د ټولو نه زیاته دینداري او یو ماحول چې د دین دی دا په پاکستان کې ټول نه زیات په پاکستان کې موجود دی او د هغې وجه دا ده الحمدلله چې پاکستان کې مدارس دا ډېر زیات آباد دي په زرونو 20,000 نه زیات مدارس دا د وفاق المدارس سره چې کوم دی هغه رجسټر دي او زما عزتمندو سالانه په زرونو حافظان پیدا کوي سالانه په زرونو عالمان پیدا کوي سخ کال د وفاق المدارس چې هغې سره زرونه مدرسې رجسټر دي او زمونږ بورډ دا په ملتان کې دی دیوبند چې کوم مکتب فکر مدارس دي هغه د دې وفاق سره چې کوم دی هغه ټچ دي د هغې سخت کال سالانه راپورټ چې کوم دی سکلنې د 13 رمضان نه واله دې رمضانه پورې ما راپورټ کتو بله ورځ سخت کال 78,641 حافظان الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د مدرسو څه کړل هغه پیدا کړل وګوره دا هغه دي چې کوم رجسټر دی امتحان ورکوي دي یعنې د دې نه علاوه په زرونو موجود دي ها بلکې د زموږ دیوبند مکتب فکر نه علاوه نورې مدرسې چې کوم دي د هغوی وفاقونه دي هغې کې په زرونو حافظان دي نو پاکستان کې چې حساب ولګې نو د لک نه چې کوم دی هغه بره حافظان سخت کال څه شلو هغه جوړ شلو د علماو لست مې کتو سخت کال الحمدلله و وفاق المدارس سره چې کوم رجسټر دي چې هغه به آخري امتحان ورکوي د وفاقو 24,000 څه د پاسه عالمان الحمدلله دا پاکستان کې څه شلو هغه پیدا شلو و دا هم هغه چې دیوبندي مکتب فکر سره تعلق لري دین علاوه نور هم چې کوم دی هغه ډېر زیات څه دي هغه پیدا شوي دي الحمدلله او زمونږ د ایجنسۍ یا خو داسې وخت چې زمونږ په ایجنسۍ کې یو عالم یو حافظ نه و د سوات او دیر نه به حافظ راتلو او یو شپه کې به ختم کړو دی وجه نه چې هغه باندې به نمبر نه کلي به ډېر زیات ګڼو یا خو داسې صورت حال یا داسې صورت حال دی الحمدلله موږ د حافظانو حساب نه دی کړی ځکه د حافظانو حساب د شمېر نه بهر دی څه خو زمونږ د ایجنسۍ خپل مدارس دي نو چې په هغې کې هم هره مدرسه کې 120 حافظان هغه سخت کال جوړ شولو هغه چې راجمع کې مدارس ډېر زیات دي څه داسې دي چې هغه به هر سبقونه وایي 400 و کوړي وغیره پېښور کې هغه چې مراجمه کوي نو هغه هم چې کوم د شمېر نه بهر دي نو حافظان زمونږ د کنټرول نه بهر البته چې کوم عالمان دي هغه عالمان موږ راجمع کړلو 110 نه چې بلکې موږ اوس اجلاس وو 110 نه خبره واوښتله 120 چې کوم لیسټ او لا نور هم پکې را روان دي ډېر زیات دي په 120 پورې لیسټ موږ راجمع کړی چې د هغوی ټوله ډیټا دا موږ سره په دې وخت کې پرته ده 110 عالمان زمونږ د ایجنسۍ الحمدلله سخت کال د بهر مدرسو نه څه شولو هغه فارغه شولو
په هغې کې د پنډیالۍ خلک هم شته، په هغې کې لیمزوم شته، د ساپوم شته. بهرحال 120 پورې عالمانو لیست موږ جوړ کړی دی. او الحمدلله په 7 اپریل باندې 7 اپریل روان چې کوم 7 تاریخ دی 7 اپریل باندې انشاءالله سحر 8 بجې باندې د غلنۍ چې کوم دا سټیډیم دی په دې باندې به انشاءالله د دوی اجتماعي دستربندي وي. د دې 120 عالمانو به اجتماعي دستربندي وي او هغې له به انشاءالله بهر نه چې کوم د ډېر لوی لوی علما هغه راځي. تاسو ځان سره چې کوم دغه تاریخ څه کوي هغه نوټ کوي. بهر به پوسټر هم لګېدلي انشاءالله د ټولې ایجنسۍ په سطح باندې وي د ټول تاثیرونو خلک چې کوم دغه راځي په زرونو خلک به انشاءالله په دغه سټیډیم کې به انشاءالله دوی اجتماعي دستربندي وي. سحر 8 بجې د منګل ورځ ده او 7 اپریل چې کوم دی په دې باندې به انشاءالله هغې او تاسو ټول ته چې کوم دی دعوت دی انشاءالله هغې ته به راځئ. انشاءالله د دغه زرونو خلکو په وړاندې باندې چې کوم دی دغه 120 علماو دستربندي به چې کوم دی هغه اجتماعي کېږي او دا زموږ او ستاسو د علاقې لپاره چې کوم دی یو سعادت دی او اعزاز دی چې الله تعالی موږ او تاسو ته څه کو هغه را نصیب کو.